أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظیم. سورة البقرہ سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 11 او د سورت رکو نمبر 27 آیت نمبر 221. په ابتدا د اسلام کې د مؤمنانو او د کافرانو په خپل منځ کې نکاح کول شرعاً جایز وو. بیا سمود پس د الله جل شانه د طرف نه حکم راغی، آیت نازل شو او د مؤمنانو د کافرانو سره نکاح حرام کړی شو. ولا تنکحوا المشرکات او تاسو په نکاح باندې ما اخلي المشرکات مشرک زنانا کافرانو خزو سره نکاح مکوي حتی یؤمننا تر دې چې هغوی ایمان وروړي. که یو کافره مسلمان شوه نو بیا د ورسره مسلمان نکاح وکړي، او که یو کافره مسلمان شوې نه وه او مسلمانېده نه نو مسلمان دی د کافرې ښځې سره نکاح نه کوي. ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین. او تاسو مشرکانو سړو ته خپل مسلمانانې ښځې مه په نکاح کوئ. که یو کافر سړی دی او یو مسلمانې ښځې سره نکاح کول غواړي نو دا مسلمانه ښځه کافر ته مه په نکاح کوئ حتی یؤمنو تر دې چې هغوی ایمان وروړي. که دا کافر سړی مسلمانېږي او کلمه وایي نو بیا ورسره د مسلمانې ښځې نکاح روا ده. او که کافر د خپل کفر نه نه وړي په کفر کلک ولاړ دی او د یو مسلمان ښځې سره نکاح کوي نو الله وایي دا مسلمانه ښځه کافر ته په نکاح کې مه ورکوئ. په دې آیت کې لفظ راغلی دی المشرکات او بیا مخکې راغلی دی المشرکین. نو ذکر د مشرک دی خو مراد تینا مطلقاً نوم کافر دی، نوم غیر مسلم سره چې په نوم کافر وي، یعنی د اسلام نه علاوه یو بل دین سره تعلق ساتي، غیر مسلم وي چې مسلمان نه وي نو که مشرک وي، که یهودي وي، که عیسائی وي وغیره وغیره، که مجوسی وي چې نوم کافر وي نو د کافر سړي د مسلمانې ښځې سره نکاح کول حرام دي او د کافر ښځې د مسلمان سړي سره نکاح کول حرام دي. او دا حرمت الله دلته واضح ذکر کړی دی. د نکاح نه پس د کافرو سره د نکاح حرمت ولې راغی؟ د کافرو سړو سره او د کافرو ښځو سره د مسلمانانو نکاح ولې حرام کړی شوه؟ وجه دا ده چې کله نکاح وشي نو د دې نکاح اصل غرض او مقصد دوه خبرې دي. یو دا چې دا سړی او دا ښځه د ګناهونو نه قلار شي، قلاریږي په پس باندې په نکاح کولو باندې. دویم دا د دې نکاح اصل غرض او مقصد دا دی چې دا نسل انسانی خور کړي شي او زیات کړي شي، د انسانیت دا نسل زیات کړي شي، دا د نکاح مقصد دی. اوس چې کله نکاح وشي نو د ښځې او د خاوند په منځ کې د مینې او د محبت یو جوړ تعلق پیدا کیږي، او که دغه تعلق وي نو د نکاح هغه مقصد حاصلېدی شي. دا ښځه او خاوند به د ګناهونو نه منع شي او هغه اولاد پیدا کېدلو هغه مقصد به حاصل شي. او چې کله د ښځې او خاوند په منځ کې مینه او محبت او تعلق وي نو ښځه او خاوند د یو بل نه متاثره کېږي. دغسې ښځه د خاوند د خاندان نه متاثره کېږي او خاوند د ښځې د خاندان نه متاثره کېږي. نو که چېرته د کافرانو د مسلمانانو سره نکاح
جایز برقرار ساتلی شوی وي نو د مسلمانانو به د کافرانو سره د زړه هغه تعلق او مینه او محبت پیدا شوی اوسې به هغه د کفر او د شرک نه به هغه نفرت د زړونو نه اوتې اوسې به بیا به ورته کفر او شرک بد نه ښکارېدل ښه به ورته ښکارېدل نو یو غټ نقصان به پکې دا راپېښ شوی بل دا چې د دیو د کافرانو سره تعلق پیدا شوی نو دا مسلمانان به د کافرانو نه متاثر شوی او دوی به کفر طرف ته مایل شوی کفر طرف ته وړېدلی نو نتیجه به دا راوتې وه چې یو وخت به داسې راغلی چې د مسلمانانو به خپل اسلام پرېښودی وي او کفر ته به وړېدلي اوسې به او چې کفر ته واوړېدل نو بس ټکانې جهنم وسې به بیا خو د دنیا هم بربادي ده او د آخرت هم بربادي ده ځکه چې دا کافران د دنیا دا خلک رابلي د جهنم اور طرف ته په خپل هم د جهنم د کندې په غاړه ولاړ دي او دا نور خلک هم ځان سره د جهنم خشاک کوي سیبا او الله تعالی دا بندگان مغفرت او خپل بخنی او جنت طرف ته رابلي سیبا نو الله زکا د کافرانو د مؤمنانو سره نکاح کول حرام کړل چې کافر به د مسلمان سره مسلمان به د کافر سره نکاح نه کوي او کو کی دا نکاح نه کیږي سیبا نکاح په نشبه نشمار وي شپږمه سپاره کې په سورۃ المائده کې به بیا یو آیت راشي سیبا د دې کافرانو غټ دوه قسمونه دي یاد وساته یو اهلی کتاب کافران دي یو غیر اهلی کتاب کافران دي اهلی کتاب کافران دا چې هغوی ته مخکې زمانه کې پیغمبران هم راغلي دي او کتابونه او شریعتونه هم ورته نازل شوي دي خو هغوی زمونږ قرآن هم نه مني او پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه راوړي نو اهلی کتاب دي خو کافران دي یو غیر اهلی کتاب کافران دي چې هغوی نه هغه خپل پیغمبران مني نه د هغوی کتابونه مني نه زمونږ دا پیغمبر او کتاب مني لکه مشرکان مجوسیان آتش پرست د اور عبادت کوي یا د هندوان والا سیبا د دوی هیڅ دین نشته سیبا نه دوی د یو پیغمبر پس روان دي او نه په یو آسماني کتاب پس روان دي دا غیر اهل کتاب کافران دي نشپږمه سپاره کې سورۃ المائده کې به یو آیات راشي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم چې د مسلمانانو سړو د پاره د هغه پاکیزه زنانو سره نکاح کول جایز دي چاته چې ستاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی دی یعنی څوک چې اهل کتاب دي اگر چې کافران دي لکه یهودیان او عیسیان دا دوه ډلې ذکر شوي دي چې اهل کتاب وي اگر چې کافران وي نو د هغوی د زنانو سره د مسلمان سړي نکاح کول جایز دي دا اهل کتابو د دې زنانو سره دا نکاح کول دا د دې آیت نه مستثنا کړی شوی دی د دې اجازت ورکړی شوی دی دا نرمي ولې راغله د غیر اهل کتابو نه د زنانو سره نکاح جایز ده نه د نارینهو سره او د اهل کتابو د زنانو سره د مسلمانانو د سړو نکاح جایز ده دا نرمي ولې راغله د دې جواب علماو کړی دی چې د دې بنیادی غټه وجه دا ده سیبا چې د نورو یعنی د غیر اهل کتابو کافرانو کفر ډیر زیات دي او د اهل کتابو د کافرانو کفر د نورو کافرانو په مقابله او په نسبت باندې کم دي نو اسلام او الله د دوی دا کفر کم ګڼلی دي په دې وجه باندې د دې خبرې او دیو زنانو سره د نکاح کولو اجازت ورکړی شوی دی لکه د اسلام بنیادی غټ عقیدې درې دي یو توحید الله یو منل یو رسالت پیغمبران منل یو آخرت باندې ایمان وروړل نو اهلی کتاب چې څومره دي که یهودیان دي که عیسیان دي او که زبور والا خلک دي زبور والا خوش نشته دی دا دوه ډلې شته عیسیان او یهودیان شته نو دوی په آخرت کې د مسلمانانو سره په دې عقیده کلک ولاړ دي مونږ هم وایو چې آخرت شته یهودیان عیسیان هم وایي چې آخرت شته تورات او انجیل کې د دې واضح ذکر راغلی دی دویم سیس توحید دی نو په توحید کې دوی د مسلمانانو سره په عقیده کې یو دي
اگر چې عیسیانو کې بعض ډلې داسې دي چې هغوی عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایي سیبه، یهودو کې بعضې ډلې داسې چې عزیر علیه السلام ته د الله زوی وایي، لیکن اصل اهل کتاب په توحید کې یو دي سیبه، الله یو مني، الله سره شرک نه کوي، صرف په دې رسالت کې انکار کوي، خپل پیغمبران مني او زمونږ دا پیغمبر علیه السلام نه مني. نو د دوی د اسلام سره دا اختلاف د کفر او د اسلام ډیر کم دی د نورو کافرانو په نسبت باندې، ځکه په اسلام کې اهل کتابو زنانو سره د مسلمان سړي نکاح کول روا کړی شوي دي او جایز کړی شوي دي، خو چې اصل کتابي وي ښه اصل کتابي چې نقلی کتابي نه وي صاحبه، اصل او نقلی کې درته زه فرق کوم، اصل اهل کتاب وي چې د عیسی علیه السلام په انجیل کتاب باندې په صحیح معنو کې عمل کوونکي وي، د موسی علیه السلام په تورات کتاب باندې په صحیح معنو کې عمل کوونکي وي صاحبه، صحیح معنو سره عمل کوونکي وي چې دا تورات احکاماتو کې رد او بدل نه کوي، د انجیل په احکاماتو کې چې رد او بدل نه کوي، دا اصل اهل کتاب دی. او چې تورات یې پاڼې پاڼې کړي وي، انجیل یې پاڼې پاڼې کړي وي او په هغې کې د ځان نه احکامات وردن نه کړي، په اوله سپاره کې تفصیلي بیان د هغې راغلی وسیب، نو دغه بیا اصل اهل کتاب نه دي. دلته دا خبره م یاد وساته، د اهل کتابو د زنانو سره د مسلمان سړي نکاح کول جایز دي، خو د اهل کتابو د سړي سره د مسلمان زنانه نکاح کول جایز نه دي. وجه دا ده چې زنانه ښځه د خاوند نه په عقایدو کې او په اعمالو کې اثر اخلي، خو خاوند د ښځې نه په عقایدو او په اعمالو کې اثر نه اخلي سیبه. نو چې سړی مسلمان وي خاوند، نو که ښځه کتابي هم وي نو دا ښځه به د دې مسلمان خاوند نه اثر واخلي، ممکنه ده چې ایمان راوړي او مسلمانه به شي سیبه، او چې نه ښځه د مسلمانه کتابي کافر ته په نکاح که یهودي سړي ته یا عیسوي سړي ته دې په نکاح کړله، نو خاوند د ښځې نه اثر نه اخلي په عقایدو په اعمالو کې، نو ممکنه ده چې دا مسلمان ورپسې د ایمان نه خلاصه شي او په کفر کې مبتلا شي. یاد وساته دا حکم په شپږمه سپاره کې به راشي، هلته پکې بیا نور مزید تفصیل هم شته دی، خو اسلام دا روا کړی دي، دا نکاح جایز کړی ده، خو ما ته وی چې اصل اهل کتاب وي سیبه. اوس په دې زمانه کې استاد جي اصل اهل کتاب شته که نشته؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه وه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو خط راغی د شام د سرحداتو نه، د شام والی او د هغه ځای ګورنر خط رالیږو چې امیر المؤمنین د شام په سرحداتو باندې مسلمان سړي د مسلمانانو سړي د عیسیانو او د عیسیانو زنانو سره د اهل کتابو زنانو سره ډیر په کثرت سره لګیا دي او ودونه کوي نکاحونه کوي سیبه. تاسو دې باره کې څه وایې؟ وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فورا خط ولیږو او قاصد ته وی چې په لاره خوب ته مې سارېږه او زر تر زره دا خط ورسوه سیبه. په هغه خط کې د شام گورنر ته لیکلي چې مسلمانان په سرحداتو باندې څومره آباد دي، هغه ټولو ته زما د طرف نه دا فیصله ووروي چې اهل کتابو زنانو سره نکاح کول بند کې، صرف مسلمانانو زنانو سره نکاح وکړي. ستاسو د اهل کتابو زنانو سره نکاح کول اگر چې اسلام روا کړی دي، لیکن دا ډیر زیات نقصان ده دي د راتلونکي نسلونو لپاره، سیاستنم او مصلحتنم. دا بند کې دا نکاحونه دا نکاحګانې ودروي، بند کې چې چا کړي دي نورې بند کې، یعنی گورنر ته وی چې سرکاري توګه باندې اجازت مو ورکوه. یا لکه حضرت عمر صحابي دي او څنګه صحابي دي، د چا په ژبه باندې چې به کومه خبر راغله په هغې به د الله د طرف نه آیتونه نازلېدل. دا د هغه حضرت عمر زمانه وه او خیر القرون زمانه وه، بهترینه زمانه چې کومې زمانه ته ویل شوې ده. په دغه زمانه کې حضرت عمر حکم کوي مسلمانانو ته چې اهل کتابو زنانو سره نکاح مه کوئ. نو اوس خو 1400 کاله تیر شوي دي سیبه. ستا څه خیال دی چې دا هغه د حضرت عمر په شانتې بهترینه زمانه ده، یا په دې زمانه کې هغسې حکمران مونږ ته شته دي؟ نه خو هغسې حکمران شته
نه هغه سي اسلامي ماحول شته، نه هغه سي د ایمان هغه قوت او طاقت او مضبوطیا شته، او نه هغه سي د اسلام هغه زور او قوت شته سیبا. نو په دې زمانه کې خو مسلمانان ډیر کمزوري دي سیبا. اگر چې اهلی کتاب ملول نشي بیا مسلمان له پکار دی چې د اهلی کتابو د زنانو سره د نکاح نه کوي، د هغې په ځای دی یو مسلمان سره نکاح وکړي. یو وجه دا ده سیبا چې د حضرت عمر په زمانه کې هغوی ویل چې مه کوئ، نو په دې زمانه کې خو به طریقې اولا د اهلی کتابو سره نکاح نه ده پکار، اگر چې جایز دي خو نه ده پکار. دویمه غټه وجه دا ده که چېرته یو اصل اهلی کتاب ملو هم شي، د اهلی کتابو یو اصل زنانه اصل اهلی کتاب یو د هغې کتابي کافر وي او زنانه ملو چې د مسلمان سړی ورسره نکاح کوي، بیا هم مسلمان له پکار دی چې د دې په مقابله کې د یو مسلمان زنانه سره د نکاح وکړي. وجه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ځوانانو ته حکم کړی دی چې تاسو نکاح کوئ نو په نکاح کې په ښځه کې څلور خبرې وګورئ. په هغې کې یو خبره دا هم وه چې متقي پرهیزګاره او دینداره زنانه سره نکاح وکړي. وجه دا ده چې متقي او دینداره او نیک عمله زنانه وي، ښځه دې متقي وي، پرهیزګاره وي، دینداره وي، نو ستا حق ادا کول به پیژني. تا سره به جنګ جګړې نه کوي. پښتانه وایي 3 ګزه ژبه، نو 3 ګزه ژبه به نه به درته رابار کوي، دینداره به یې که نه. ستا په حق ادا کولو به پیږي، ستا خدمت کول به که ته ورته یو خبره نیمه زیاته هم وکړي نو جواب به درله نه راکوي، مخ به در پسې نه راګرځي. ولې؟ هغه به متقي او پرهیزګاره وي، جبوره به نه وي صیبه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې څه چې مسلمان هم وي خو چې متقي او دیندار او پرهیزګاره وي، یعنی بې حیا نه وي، بد زبانه نه وي، بد اخلاقه نه وي او بد عمله نه وي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو په مسلمانانو کې هغه دینداري ته ترجیح ورکړې ده، اهلی کتاب خو ډېره لرې ده صیبه. نو معلومه دا شوه چې د اهلی کتابو یو اصل ښځه تا ته میلاویږي هم د هغې باوجود هم هغه پرېږده مسلمانې ښځې سره نکاح وکړه. او بله خبره په دې آیت کې هم ذکر شوې ده، ګوره الله جل شانه ترغیب ورکوي چې یو مشرکه ښځه درته میلاویږي، ډېره ښایسته وي او آزاده وي او ډېره مالداره وي، د هغې هغه مال هم ستا خوښ وي، د امریکې ویزه راله راکوي، امریکې ته به مې ځان سره بوځي، لندن ته به مې ځان سره بوځي، خبره پکې راغله نو به کوم دته په دې فیسبوکونو یارانې جوړې شي صیبه، په فیسبوک باندې، په ټیک ټاک باندې، په انسټاګرام باندې، په دې سوشل میډیا باندې ګروپونه وي او د دې خپل هغه چینلې وي. په دې موبایلو کې دومره واقعیات راغلل صیبه، د امریکې نه جینۍ راغله او د سوډان نه راغله، د پلانکي هغه د 80 کالو بوډه وي صیبه، او د دې زمانې د 15-14 کالو ښایسته ځوان وي صیبه، او هغه د 80 کالو بوډه ورپسې راشي نو دوی وایي د امریکې نه یې ښځه راوستې، او هغه خدای خبر کال شپه هغه خونه هم ځان ته نقلي لګولي وي او صرف په هغه میک اپ او په هغه پوډر باندې ځان ښایسته کړي وي. نو دا خدای خبر چې مسلمانېږي مو که نه کېږي، خو بس دا خلک وایي ډېر فخر پې کوي، دا چلی وکړه هغه چلی وکړه. نو وی که یو کافره زنانه آزاده وي، ښایسته وي، مالداره وي، د هغې خوبصورتي هم ستا خوښه شي، د هغې مال هم ستا خوښ شي، الله وی د هغې په مقابله کې یو وینځه چې مسلمانه وي، دغه مسلمانې وینځې سره تاله نکاح کول غوره دي د دې ازادې کافرې په مقابله کې. دغسې یو کافر سړی دی، ډېر ښایسته دی، کافر ځوان دی، مال هم ورسره ډېر دی، دولت هم ورسره ډېر دی او ښایسته هم دی، یو مسلمانه زنانه دا کافر سړی خوښوي. نو پیغمبر الله جل شانه ارشاد فرمایي چې د دې آزاد او مالداره کافر په مقابله کې یو مسلمان غلام خوښ کا، د مسلمان غلام سره د مسلمان زنانه نکاح کول ډیر غوره دي د دې آزاد کافر نه.
ځکه هغه آزاد کافر به د کفر طرف ته واړی، هغه آزاده کافره به د کفر طرف ته واړی. دا مسلمان وینځ او دا مسلمان غلام در ډېر بهتر دی. نو مسلمان به کوشش دا کوي چې نکاح به د مسلمانانو سره کې، د اهل کتابو سره مه کوه، د مشرکانو سره مه کوه، یهودانو سره مه کوه، عیسیانو سره مه کوه، مجوسانو سره مه کوه، د هندوانو سره مه کوه، صرف مسلمانانو سره نکاح کوه. او که یو کافر درته ووایي چې زه تا سره نکاح کوم، ورته وایه ولې ایمان راوړه، کلمه ووایه، مسلمانه شه، زما دین ته راوړه، نو بیا در سره نکاح کوم. داسې نه چې ته ورپسې خیر دی زه بس چل مل جوړ که، زه به ورپسې ایمان پرېږدم. هغه جمعه کې مې درته بیا تفصیلي قصې کړې وه صاحبه، نو ایمان ورپسې نه پرېږدي. دومره غیرتي مسلمان جوړ شه چې کافر باندې خپل کفر پرېږدي او ستا قدمونو له راشي صاحبه. او چې ته ورپسې ایمان پرېږدي، مړه زه وایم چې ته به هم څه سړی، تا نه خو به خرم ښه وي چې ته خپل ایمان پرېږدي د یو ښځې دپاره، ته خپل ایمان پرېږدي د یو ویزې دپاره، ته خپل ایمان پرېږدي د یو نوکرۍ دپاره. نو په ظاهره ځان ته وایې زه ډېر غټ غیرتي مسلمان یم، ډېر غټ غیرتي پښتون یم. زه وایم چې دا دوانو هم نه، دا دوانو ستا هم نه د لو د اوس په لا کم ځای کې میلاوېږي صاحب. نو ایمان ورپسې پرې نه دی صاحب. ځان نه مسلمان جوړ کړه، غیرتي او کلک مسلمان د ځان نه جوړ کړه صاحب. ولا تنکحوا المشرکات، او تاسو په نکاح باندې مه اخلئ مشرکې زنانه، حتی یؤمننا، تر دې چې هغوی ایمان راوړي. ولامة مؤمنة، او خامخا مسلمان وینځه، خیر ډیره غوره ده، من مشرکة، د آزادی مشرک ښځینه. ولو اعجبتکم، اگر چې هغه خوښه شي ستاسو، ولو اعجبتکم، اگر چې هغه په تعجب کې واچوي تاسو لره. ولا تنکحوا المشرکین، او تاسو په نکاح کې مه ورکوئ خپلو زنانو لره مشرکانو ته، حتی یؤمنو، تر دې چې هغوی ایمان راوړي. ولعبد مؤمن، او خامخا مسلمان غلام، خیر ډیر غوره دی، یعنی مسلمان غلام سره نکاح کول ډیر غوره دی، من مشرکن، د آزاد مشرک سړینا. ولو اعجبکم، اگر چې دغه آزاد مشرک سړی تاسو لره په تعجب کې واچوي، ولو اعجبکم، اگر چې دا مشرک آزاد تاسو خوښ شي. اولئک، دقه خلق، یدعون، رابلی، دلته پکې یو ټکی محذوف دی، یدعون الناس، دا خلق د دنیا نور خلق لرا رابلی الی النار، د جهنم اور طرف ته. یا پکې یو بل ټکی محذوف دی، اولئک یدعونکم، دا خلق رابلی تاسو الی النار، جهنم طرف ته. والله یدعوکم، یدعو سره دا کوم ضمیر نو باسا، والله یدعوکم، او الله رابلی تاسو لرا الی الجنت، جنت طرف ته، والمغفرت، او بخنی طرف ته، باذنه، په خپل حکم سره. ويبين آياته، او بیانوي الله تعالی خپل آیاتونو لرا، للناس، ټول خلقو ته، لعلهم يتذكرون، د پاره د دې چې دا خلق نصیحت حاصل کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.